په دې زندګۍ کې د یو دوه درې خبرو زیات خیال ساتل دي. بعض وخت کې عزتمندو انسان نیک اعمال زیات کوي، خو دا نیک اعمال د بعضو خبرو د وجې نه ضایع شي، یا نیک اعمال انسان له اثر ورکوي او انسان له خیر و برکت ورکوي، خو چې یو څو څیزونه ورسره نه وي. هغه څیزونو کې عزتمندو د ټولو نه اهم څیز ظلم دی. چې کوم انسان نیک اعمال ډیر کوي خو ظلم کوي، د ده په دې نیک عملونو کې اثر نه وي. مطلب څه؟ یعنی په دې نیک اعمالو سره چې الله څومره خیرونه او برکتونه تړلي دي به تا ته نه میلاویږي. لکه یو انسان اوبه وڅښي او خړوب پې نه شي، یو انسان روټۍ وخوري او موړ پې نه شي، نو خېټه یې ډکه شوه موړ نه شو، نو دا لویه بیماري وي. عزتمندو داسې بیماریانې دي چې انسان پکې خوراک سکاک کوي او مړیږي نه، نو انسان ډېر پریشانه شي، یا دا غټه بیماري ده. دغه شان عزتمندو چې انسان نیک عمل کوي او د نیک عمل اثر نه، دا د نیک عملونو ته بیماري لګېدلي. او نیک عملونو ته بیماري لګي د تکبر د وجې نه، د حسد د وجې نه، د کینې د وجې نه، د بغض د وجې نه، د تمې د وجې نه، او د ظلم د وجې نه. عزتمندو دا داسې دي چې دا د نیکیانو ته لکه وینه چې ولګي، نو د نیکۍ تصویر یې مخامخ، خو هغې کې هغه طاقت نه وي. لکه مړ انسان هم انساني خو روح پکې نه وي، نو عزتمندو څوک یې هېڅ واده خادۍ کې نه شماري او یو کاره متناواله کوي. غټ پټ انساني روح پکې صرف نه وي. ټیر کې چې هوا نه وي عزتمندو، ښه غټ ټیر دی، ګران ټیر دی، خو د 10 روپو هوا پکې نشته، بس نه ځي. بیا پوکڼۍ د عزتمندو ښایسته پوکڼۍ ده، خو چې هوا پکې نشته نه الوزي. دکه شان د دې نیک عملونو خپل یو روح دی. یا مثلا یو سړی دوایي اثر نه کوي، د دې وجې نه کوي چې پرهیز ورسره نه کوي، نو پرهیز چې نه کوي بیا دوایي اثر نه کوي، نو بیا خلک الټه ډاکټر ته کنځلې کوي، ډېر بیمانه ډاکټر و، ډېرې پیسې رانه ووالې او دوایي اثر نه کوي. نو هلکه پرهیز هم درته ښودلی و، نو وایي څه کې اوس دا ټول دنیا شیونه د دې دپاره پرېږدو، نو بس چې دا یو شی نه پرېږدي نو بیا به دا ټول پرېږدي او خپې به دې اګرېته کېږي. نو دا یو پرېږده څه وخت دپاره، نو علاج به دې صحیح وشي. دکه شان عزتمندو نیک اعمالو تم ما تاسو ته وویل دغه لګي. په دې کې به عزتمندو د اعتدال نه کار هلې، ځکه هر سړي نه غوسه ورځي. مختلف مذهبونو والا موږ اوسیږو، عیسایان او دغه رنګې سیک هندوان موږ، او بیا موږ خپلې فرقې دي ډېر کسان اوسیږو. نو دې کې به خپل یو اخلاقیاتو دایرې نه به نه اوسي، دومره تعصب او دومره غوسه به نه کې چې ته د ظلم شکار شي، د اعتدال نه وځي. نو د دې څیزونو به ډېر دې ته ویلی کېږي انتها پسندي او دهشتګردي. څوک به دومره نه یری، ظلمونه به نه کې، یو اعتدال سره به وخت تیری. دا ټول انسانیت د آدم علیه السلام اولاد دی، او الله دې دپاره اصول جوړ کړي چې کوم ځای کې جهاد دی هلته جهاد دی، چې کوم ځای کې خیرخواهي ده هلته خیرخواهي ده، چې کوم ځای کې عزتمندو معاملات دي، کاروبار دي، هلته شریعت مسایل اسان کړي دي. تاسو ټول د چین والا خود هم نه مني او کاروبار ورسره کوئ، دلته بیا ټول پوهېږي وایي څه وکړو نو بس کاروبار دی. دکه شان دا ښه خبره ده. کاروبار دپاره د شریعت خپل اصول دي، د جهاد دپاره خپل اصول دي، د تبلیغ دپاره خپل اصول دي، د نظریاتو دپاره خپل اصول دي، چې نظریو کې به چا سره کمپرومایز نه کې، چې جی بس ټیک ده مړه به چې ته څه وایې دا هم ټیک دی او زه هم ټیک، نه، خپله به نظریه لرې، په هغې به پوخ ولاړې. خو بیا به جهاد کم ځای کې کې، غوسه به کم ځای کې کې، څومره حده پورې به کې، چا سره به کې، د دې به خیال ساتي. د دې ته یو دوه درې مثالونه د نبي علیه السلام زندګۍ کې بیانو. نبي علیه السلام دا ارمانو چې زه د بیت الله 2 دروازې جوړې کم او دا حتیم هم د بیت الله کې شامل کم، نو زه غریبانان خلک به بیت الله ته ننوتې شي، داسې به ورننوځي، بل طرف ته به وځي او لږ به غټم شي، او زما د نیکه د ابراهیم علیه السلام په طریقه به شي. نو صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله موږ ته څه معنی دی، څه نه یریږو، زموږ حکومت دی، زموږ ملک دی، زموږ کلی دی، د الله کور دی، غټې که که نه؟ ویل نه، وی په بعضو خلکو به دا خبره بده ولګي چې ګوره دله حکومت رالو
اوس خپل چې څه یې خوښه یې هغه هر څه کوي او دا بیت الله چې کوم دی دا مشترک ځای دی یو قسم له ټول د الله بندګان دي په هغه وخت کې به مشرکان هم راتله طوافونه به یې کول صحیح ده نو نبی علیه السلام وجه وښودله ویل بعضې خلک نوي مسلمان شوي دي داسې نه چې موږ دا تبدیلیانې راولو نو د هغوی زړه کې څه اشکال را نه شي چې دا څه کوي ده خو موږ ته دا خبره کړې وه اوس یې دا نور کارونه شروع کړه نو ګوره نبي اسلام خپل هغه ارمان ختم کړو ویې نه کړو بیا وروسته د عبدالله ابن زبیر وخت کې هغه ویل زه د نبي اسلام د ارمان پوره کوم وروسته نو بس بیا حجاج بن یوسف په دور کې هغه رالی په بیت الله یې حمله وکړله ټول یې وران کړو بیا د سره بیا مغه شان جوړ کړو نو د دې وجې نه عزتمندو بیت الله هم هغه حال کې دی بس پرده پې واچوي لږ ډېره صفایي دا څیزونه کوي کارو سره نه لري امت نو چې کوم ځای کې ستا د خبرو نه انتشار جوړوږي او هغه څیز عقیدې سره تعلق نه لري او نظریې سره تعلق نه لري بس هلته به ګزاره کې عقیده کې خو ګزاره نشته دی وروره که اوس موږ یو سړی موږ ته وایي چې دا بوتانو والا هم صحیح دی او موږ هم صحیح نو دا خو خبره بالکل غلطه ده بوت ته خو موږ په یو مذهب باندې او په یو څیز هم صحیح نشو ویلی که نه داسې ده که نه خو عزتمندو بعضې خبرې دي هغه وړې خبرې دي د دې نه په درجه کې کمې دي نو هغې کې به عزتمندو هم د شریعت اصولو ته ګورې نبی علیه الصلاة وسلام یهودیانو سره چې شروع کې اوسېدلو نو د هغوی بعضې کارونه نبي اسلام ویښته هم د هغوی په شان پرېغوسته د هغوی سره بیا روژه هم نیوله د محرم روژه و یوم نجات دی هغوی زما موسی علیه السلام رور نیولې زه هم نیسم د هغوی قبلې ته یو 15 میاشتې مونځ هم وکړو چې دا خلک دین ته رانږدې شي خو بیا چې کله نه رانږدې کېده نظریات یې نه برابرې کېدل بیا ورته نبي علیه السلام ویلې ستاسو لارې جدا او زموږ جدا لکم دینکم ولی دین ستا خپل کار دی ورور اوس ته بالکل نه پوهېږي خو بیا هم نبي علیه السلام ته الله ویلې زه داسې چلو که چې د یهودیانو ته ووایي یو خبره دې د سره ومني نورې دې نه مني خیر دی ګوره دې ته ویلی کېږي توسو قل تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم زه داسې یو کلمه به یو خبره زموږ منځ کې داسې شته اتفاق پرې راتلی شي څه نه څه درجه کې ویلې څه ده الله نعبد الا الله بس شرک به نه کوئ دا د الله ذات سره تعلق لري او دا نور ګناهونه دي ګناه یې ګڼئ خو که تاسو ورته ګناه نه وایئ یا تاسو وایئ چې زموږ مذهب کې جایز دي بس تاسو خپل کار دی خو شرک مه کوئ د الله ډېر لوی حق دی د الله حق باندې ډاکه مه اچوئ نو دا غټه خبر را سره ومنئ نورې به بس کوئ نو نه یې منئ نو دا مثالونه دي عزتمندو د نبي علیه السلام په ژوند کې بیا عزتمندو یو بله مسله وه یهودیان او عیسی تاسو دغه هلته شاته لږ دې کسان نو پناه کېږي نو یهودیانو عیسایانو کې یو مسله و اختلاف چې ښځه کله بیماره شي نو دې سره کوروالی جایز دی که نه دی نو یهودیانو به د ښځو نه ډېره کرکه کوله خوراک سکاک به مو سره نه کولو وایي دا پمنه ده او بس سیټ ته به یې کړه نسواراو عیسایانو به ورسره مجامعت هم کو نبی اسلام درمیانه خبر وکړه د اسلام نظریه دا ده چې کوروالی به نه کې نور خوراک سکاک کمره کې پاتې کېدی شي نو دا په یهودیانو ډېره بده ولګېده ویل دا څنګه دی عجیبه کله یو خبره کې هره خبره کې اختلاف جوړئ نو یو دوه صحابه کرام ډېر غوسه شو ویل چې داسې چل به وکړو چې د یهودیانو سره به لږ قصد او ضد وکړو موږ به ورسره هر څه کوو هغوی هېڅ هم نه کوي موږ به هر څه کوو نبي اسلام نه رنګ بدل شو د نبي اسلام ویل دا کومه خبرې کوئ د یو کس په دشمنۍ کې به چې کوم دی داسې حد ته نه رسېږئ چې خپل شریعت او خپل دین ورپسې پرېږدئ نو د هر څیز عزتمندو د اختلاف خپل ځایونه دي او خپلې موقع دي د هغې به خیال ساتي یو ځل د یو یهودي او د مسلمان په یو خبره باندې جنگ شو یهودي ویل موسی علیه السلام د ټولو نه افضل دی مسلمان ورته ویل نه سردار دو جهان نبی علیه السلام د ټولو نه افضل دی نو هغه خپله خبره باندې اونښتو ویل نه موسی علیه السلام افضل دی نو د مسلمان له غوسه ورله یو سپېړی ورکړه نو چې سپېړی ورکړله جنگ شو نبی علیه السلام له خبره لاړه ویل څه چلو په څه خبره هم جنګ ویل په دې خبره هم جنګ نبی اسلام ویل دا خو د جنگ خبرې نه دي ستاسو څه کار دی چې دومره لرې پورې ځئ یو بل سره نبی علیه الصلاة وسلام خپل مسلمان ته حالانکې نبی علیه السلام ته هم پته وه چې زه د ټولې دنیا سردار یم موسی علیه السلام ویلو زموږ سردار به وروسته راځي ټولو پیغمبرانو هم دا ویلي دي
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مسلمان کنټرول کولو دپاره وویل چې ګوره عجیبه خبره وي ما خوب ولیدلو یا الله ما ته وښودل چې د قیامت ورځي او ټول کسان یکدم بېهوشه شي او دغه سان چې د ټولو نه اول زه په هوش کې راشم خو چې زه وګورم نو زما نه مخکې موسی علیه الصلوۃ والسلام عرش سره نږدې زما نه مخکې ولاړي نو یا خو داسې ده چې زما نه به مخکې هوش کې راغلی یا کیدای شي هغه باندې الله د سره بېهوشي نه راوړي یعنې دی ولې یو عجیبه فضیلت ورکو نو چې کله عزتمندو په یو ښه خبره باندې ستا چا سره اتفاق جوړیږي نو هغه ښه خبره کول پکار دي او جنګ نه دي جوړول پکار نو دا خبرې عزتمندو د دې نه بیا لانجې جوړیږي بعض وخت کې داسې چلو شي عزتمندو یو انسان خبره وکړي هغه خبره صحیح خو په موږ باندې غلطه ولګي نو د دې مطلب خو دا نه شو چې دا خبره غلطه ده موږ له پکاري چې موږ د خپلو دماغ صحیح استعمال وکړو نو ډېر د جذباتو به نه شکار کېږي د دې درته یو مثال بیانو حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمای وی زمونږ په دې صحابو کې یو کسو د هغه کور د جومات نه ډېر لري نو یې موږ له مشوره ورکړه چې داسې چلو که چې ځان له یو خر یا خره واله نو په هغې باندې به ته هغه چا ورته دا مشوره ورکړه چې خر باندې به راځي نو زر به رارسېږي چا ورته ویل چې نه داسې چلو که چې نږدې جومات سره کور والا هغه کور لرې که نو د ده د خولې نه یو خبره ووتله ویل نه زه جومات سره نږدې مې ځای خوښ نه دی نو په ظاهره دا خبره ښه خبره نه ده ځکه چې جومات سره نږدې ځای خو ډېر ښه خبره ده چې سړي جومات سره نږدې کور یو نږدې دوکان یو ځای ځکه جومات خو ډېر د برکت ځای دی او د دین ستنه ده خو ظاهرا دا خبره چې موږ واورېده په موږ هم بده ولګېدله چې یار یو صحابي داسې وایي چې په جومات سره مې کور خوښ نه دی دغه رنګ یو نور صحابو باندې هم ظاهرا داسې ولګېدله نو هغه ورته ویل چې دا خبره خو تا درسته ونه کړله نبي علیه السلام له خبره لاړه نبي علیه السلام ویل ګورئ تاسو خپلې رایې مه ورکوئ د دې سړي نه تپوس وکړئ چې ستاسو د دې خبرې د څه مطلب و ویل دا خو ډېره روغه خبره ده سړي ته ویل تا دا خبره کړې ده هلکه دا دې ولې وکړله هغه ویل جي زما مطلب دا و چې زه جومات سره نږدې کور د دې وجې نه خوښوم چې زما کور لري نو تاسو وایئ چې جومات ته څومره ډېر قدمونه لري ډېر ثواب میلاویږي نو که زما کور جومات سره نږدې نو د دې ثواب نه زه محرومه شومه نو زه په ځان باندې تکلیف تېرومه خو جومات ته نږدې ځای نه خوښوم دا نه چې جومات مې نه دی خوښ بلکې جومات سره مې نوره مینه زیاته ده چې د لرې نه جومات ته راځمه او ما ته د جومات د لرېوالي د وجې نه زیات ثواب میلاویږي او الله ما ته وایي چې ګوره ستا د جومات سره دومره مینه وه زما کور سره دې دومره مینه وه دومره لرې نه به راتلې ته دې جمع دپاره نو ګوره د هغه خبره ظاهرا د جومات سره د مینې په نه کولو باندې دلالت کوي چې جومات سره گویا کې مینه نشته وایي جومات سره کور نه علم او په حقیقت کې د دې نورو نه هم زیاته جومات سره مینه وه ځکه یو سړی چې د لرې نه جومات ته راځي دا ډېر تکلیف برداشت کوي او ډېر تکلیف والا ته ډېر ثواب میلاویږي نو دقه شان عزتمندو چې یو سړی خبره کوي هغه سړي ته د خبرې د وضاحت موقع ورکوئ که بالفرض غلطه خبره مو نو بیا ورله ترغیب ورکوئ وروره دا خبره دې غلطه ده ګناهګار به شي او دارنګې واړه واړه ګناهونه خلک غټو ګناهونو ته رسوي او غټ ګناهونه انسان بیمانۍ ته رسوي الحمدلله ټول وایي یرحمک الله چې کله یو انسان وایي الحمدلله پرنجي وکړي نو تاسو باندې الحمدلله ویل واجبي یعنی کوم نه ویل نو بیا ګناهګارېږئ نو څه وایي چې چا نه ویل بیا وایي الحمدلله وایي که نه ګناهګارانو بهرحال عزتمند نو دې طریقې سره د دې خبرو خیال ساتل پکار دي بله خبره عزتمندو ما درته وکړله چې بعضې عملونه داسې وي چې هغې سره د انسان نیک عملونه هم ګډوډ شي هغه د تکبر حسد کینه بغض دا د نیک عملونه سوځوي یا د نیک عملونو کې چې کوم طاقت یې هغه طاقت ختموي
نو اصل چیز خو طاقت دی مرده چې انسان کی روح نه طاقت پکې نه هیڅ هم نشي کولی بیمار سړی باډی بلډر دی طاقت پکې کم شي هیڅ هم نشي کولی او بوډا سړی مخکې پهلوان تیر شوي طاقت یې چې کم شي غریب به هیڅ هم نشي کولی وایي لاس راکا نو دغه رنګې دې عملونو کې هم طاقت پکاري طاقت د اخلاص او طاقت د ګناهونو نه د بچ کېدلو دا پرهیز دی چې دا کې به د عمل یو سبحان الله هم ډېر طاقت به لري او دغه رنګ 2 رکعاته مونځ هم ډېر طاقت لري او چې دا نه نو عزتمندو بیا عملونو کې طاقت کمی نو د ظلم نه د مسلمان د عزت بې عزته کولو نه د دې نه بځان ساتي د امام ابو